نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة صدق الله العظيم سورة القارعة مکی سورت کے نبی علیہ السلام دا ہجرتنا اڑان دے نازل یہ سورت القارعہ وی زکجی پا اولنی آیت کی لفظ دا قارعہ لاغل سورت بے اعتبار دا ترتیب قرآن سرا یوسل یودی نازل دو پلحاظ سرا دا سورت دے رشتم سورت پدی سورت کی یورکو یولس آیت فمخ کی صورت کی اعمال و دا جزاء و رزق قیامت بیان شوا پدی صورت کی ہم دا اعمال و دا جزاء و رزق قیامت بیانی اللہ رب العالمین دا صورت کی فرمائی حالات دا قیامت و سختی دا قیامت ذکر کی فرمائی چدا سے ورز چاغات ٹکون کی دون سخت حالات بیوی چې د خلکو زړونه به د ډېر هیبت د وجه نه داسې ټقار کړي او بیا الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې د دې ورځې د عظمت تا ته څه معلوم دا به دومره سخترینه ورځې چې دغه ورځ باندې به انسانان په شان د پتنګانو خواره کړي شي دا پتنګان وي الوزي دا خواره کړي شي د قیامت په ورځ به د انسانان داسې شاہ عبدالعزیز محدث علوی رحمت اللہ علیہ فرمائی اللہ پاک پدی صورت کی دا انسان تشبیح دا دی خورشو پتنگانو سرور کی دا پسلور سیزنو کی پتنگ میں تاسو دیاد کدا پتنگ دلتناوی دا دلتا والو دا پتنگ اولنی دا دی پتنگ پا کمزوری والی قیامت کے بدا انسان تاسی کمزوری لکدا پتنگان سونا کمزوری پا دنیا کے منگو تاسو مشاہدہ کو دا کمزوری سیزونو کے دا پتنگان ویم دا دی پتنگانو دا رفتار دیر بیکار مزل نشی کو چی لگی لڑشی نو بیا کی یا یوزے کرا اگرزی پا قیامت کے بدا انسانان تاسی کمزوری او دریم دا پتنگان دا دی ترتیب دا رفتار بیکار دی پا یو طرف نزی کل یو خوالر شی کل بل خوالر شی کل برلار شی کل کتلار شی دا قشان پا قیامت کے بدا انسان بی ترتیب گٹ وٹ برواش او سلورم دی پتنگانو دا پارا یو خاص طرف معلوم نچاگی طرف تا بدی زان نسی دا قشان پا قیامت کے بدا دی انسانانو اغسیمت ہم حال معلوم نہیں دی بدا سے گٹ بٹ بے ترتیب روان او سنگ چی پتنگان پا یوزے کے دیر راجم کی گدا شام تمام انسانان با اللہ رب العالمین پا یو رزبان دی راجم کی او بیا پا دغا رزبان دی چی انسان بدا پتنگانو پا شان کمزوری پا دغا رزبان دی بدا غرونا درنگینی ادلی شوی پرانستلی شوی وڑے پشان دیده کی رازی کل عہن وڑے تو آغا وڑے چی آغا رنگی نا وڑے یو رنگ نا دی غرون رنگونا مختلف بعضی غرون توری بعضی سری بعضی یو قسم بعضی بل قسم جکا دا کانو نا جوڑی نیچے سنگ رنگونا دا کانو غرون مغا جان با قیامت کی بعد دا غرون مختلف غٹ غرون پشان دا ادل شوی رنگین وڑے یعنی سنگ آسان باندر آگوندی اور سمرس پکی دقا شان بداغونا مکمل اوار کریش اور بیابت اعمال وزن اللہ پاک کے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائید اعمال وزن غالباً دو پیری کی یو پیربا دا مسلمانانو دا کافرانو دا جدا کول دا پارا کی نو دا ہر مسلمان دا عمل وزن بڑیری دا کافر با کمی کافر با جدا شی او مومن با جدا شی او دوبارہ با اعمال وزن دا نیکے او دا بدے کی نو چی دا چا نیکے ڈیری او برشی او دا چا نیکے چی کمی آبا کتا چی نو دویم پیربا دا مسلمانانو پل منس کے تقسیم یو پیر دا مسلمانو دا کافر
او دویمه پیره د مسلمانان د نیکې او د بدې دا وزن بکی وزن دا اعمالو بکی حساب بنکی شمیر بنکی قرآن کریم کې الله فرمایي فاما من ثقلت موازینه د عمل وزن نو عمل کې چې وزن نازي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه راځي څومره د چا عمل د پیغمبر علیه السلام د طریقې سره ډیر برابر پیغمبر علیه السلام د طریقې سره ډیر په اخلاص او ډیر زیات مهنت پکې کړو هغه پرې د عمل وزن دی الله پاک کثرت د عمل ته نګوري وزن د عمل ته وګوري لږ عمل دی وي او چې هغه د اخلاص سره او د پیغمبر په طریقه برابر وي دا قیمتي دی دا ډیر عمل نه چې د پیغمبر د طریقې نه خلاف او یا د ریاکارۍ سره ډیر عمل بے طریقې یا بغیر اخلاص لږ عمل د اخلاص او د طریقې د نبی علیہ السلام دا اولاد دا ډیر معلومه دا شو عمل کې اخلاص پکار او عمل کې ال اخلاص راځي چې هغه سړی توجه خالص ته الله جل شانه د رضا او ساتي او خپل عمل د نبی علیہ السلام په طریقه باندې برابر کی لږ دی کوي او مزیدار او دام نه چې په خپل طبیعت باندې وکمواله زیاتواله کې نه بعض اعمال داسي چې شریعت مقرر کړی دي لکه پنځه منځونه دي نو دې کې ته کمې نشي د رمضان روزي دي کمې نشي زیاتې نشي حج دي شریعت اعمال مقرر کړي په کې کمې زیاتې ته اجازه نشته او عام نوافل دي نو باغې کې ته اختیار ورکات کې صدور کې شپږ کې نفلی روزي دي نفلی حجونه کې ډیر کې لږ کې باغې کې ته اختیار شته نو باغې کې ځان ته اخلاص او دا الله جل شانه رضا او د نبی علیہ السلام په طریقه باندې برابر والو کما عمل چې مقرر دي باغې کې د نبی علیہ السلام طریقه خپل کې اخلاص پیدا کړ او چې کوم اعمال غیر مقرر دي نو باغې کې د لګو د ډیروال ته اختیار شته او سره د اخلاص او د نبی علیہ السلام د طریقې چا عمل تل چې درنه شوا الله به جنت کې داخل او دا چا د عمل تل چې سپک شوا لکه د کافرانو په دې کې اولنی وزن د عمل د هغه انسانان په الله جل شانه د جهنم هغه بل کړي شي او تواجی الله دې موږ تاسو وساتي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم القارعه اغا تکون کی مراد قیامت مل قارعه تا تصفت صدغه تکون کی د ظلم و ما ادراک مل قارعه او تا تصفت دا چې دا قارعه شي یوم باورت باندې یکون الناس کالفراش المبثوث چې شي بخلق پشان د پتنګانو خوار کړي شوی وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شي بغرنا پشان دا وړې کودلی شوی رنگینه وړې فاما من ثقلت موازینه فسراسو چې درنشي دا غتل دنه کې فهو في عيشه راضيه دیو بجن کی وقت د خوشاله په جنت کې واما من خفت موازینه او ورچا کس چراغ سپک شواتل دنه کې وزن دا هاویه دا غټی کانو دو سینو زیبا هاویه وی وما دراک ما هي او تا تصفت دا چې هاویه سشي دي نار حامیه دا اور دی گرم بلکړی شوی واخر دعوانا